بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن مستاسو د پاره سلور نمونه راوړي دي او سلور وانه نمونه چې دي هغه د صحابیات دي او بیا داسي نمونه دي چې د برکتی نمونه دي د صحابیات دي او بل اهم خبره دا چې هغه ناشنا نمونه دي، یعنی ډیر زیات عام نه دي. نو چونکې مونږ اکثر د ناشنا نوم په تلاش کې او د یو اسلامی او د صحابیات نومونو په تلاش کې نو د دې رونو د پاره د سلور نمونه دي دا ضرور واورئ او د ځان سره چې سیو کوي کې دي شي تاسو په کار راشي خپل ماشومان ولې چې هغه کېره په دې سلور وانو نمونه کې چې کم اولنی نوم دی او یقینا دا نوم زما ډیر زیات چې هغه په خپل باندې هم خوښ دی. هغه نوم دی اسیلا دا د یو صحابي چې دی هغه نوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابیات کې دی یو صحابي چې دی هغه نوم دی یقینا ډیر زیات ښکلی دی، باعث برکت دی. او کله چې نوم د صحابي یا د صحابیات راشي نو بیا په هغې کې معنی ته نه کتلی کېږي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغلی وي، هغه چې دی بدل کړی نه وي، نو لهذا دا د برکت دپاره چې دی دا کافي ده. نو اسیلا نوم دا د ماشومې دپاره چې دی نو هغه کېښودلی کېږي. که ستاسو خوښې د ځان سره سیو کوئ او بیا خپلو ماشومو له کېدی. دغه شانتې یو بل نوم دی فارعه نوم، دا هم چې دی د صحابي نوم دی، دا هم ډیر زیات ښکلی نوم دی. د دې سره یو بل نوم دی رفاعه، فارعه او بل نوم دی رفاعه چې دی نو دا هم د صحابي هم نوم دی او د صحابیاتو کې چې دی نو هم د یو صحابي نوم دی، لہذا دا نوم هم باعث برکت دی، تاسو خپلو ماشومانو له کېښودی شي. او بل یو ډیر ښکلی ډیر ښایسته نوم په دې باندې مخکې هم یو ویډیو مونږ تیاره کړې ده، افرا نوم دی پر سکرین باندې. د دې ټولو سلور وانو نومونو تلفظ چې دی هغه تاسو ته ښکاري چې په کومه طریقه باندې لیکل کېږي. نو سلورم نوم چې دی هغه افرا دی، لهذا دا هم ښکلی نوم دی، تاسو د ځان سره سیو کوئ خپلو ماشومانو له کېدی. لهذا یو نوم شي اسیلا شو، بل نوم چې دی هغه رفاعه شو، بل نوم چې دی فارعه شو او سلورم نمبر نوم چې دی هغه افرا شو. دا سلور وانه نمونه ښکلي نمونه دي، د ځان سره یې سیو کوئ کېدای شي ستاسو په کار راشي.